لومړي سمستر درنو محصلینو خدای دې وکړي چې روغ جوړ او په عافیت کې اوسئ. نن زموږ او ستاسې د درس موضوع ده د HCl یا هایدروکلوریک اسید د افراز اساسي میکانیزم. کله چې د معدې پاریټل سیلز تنبیه شي د هغوی په واسطه یو اسیدي محلول چې په هر لیتر کې تقریبا 180 ملي موله HCl لري افرازیږي. د دې محلول pH د 0.8 په حدود کې دی چې په دې pH کې د هایدروجن آیون غلظت تقریبا 3 میلیون ځله د شریاني وینې څخه لوړ دی. په دغه شکل کې تاسو ګورئ چې خپله پاریټل حجرې یو وظیفوي برخه په شیماتیک ډول ښودل شوې ده. لیدل کېږي چې دغه حجرې یو کوچنی کانال چې د کانالیکولې په نامه دغلته لري نومیږي لري. دا حجرې په خپل اسیدي افراز د همدې کانالونو لارې د اوکسانټي غدې یا ګلینډ لومن کې ور اچوي. HCl د همدې کانالونو په ویلس لایک ممبرین کې جوړیږي. دغه ویلس لایک ممبرین چې دی په همدې کې جوړیږي. د اسیدي افرازاتو د حجروي میکانیزم په باره کې مختلفې نظریې شتون لري چې یو د دغه نظریو څخه په دغه بل شکل کې وړاندې شوی دی. زه یې درته تشریح کوم. او دا څو مرحلې لري چې اوله مرحله کې کلوراید آیون په فعاله توګه دا ګوري د ایکسټرا سولر فلویډ د پریټل سیل دی او دا لومن اف کانالیکولس دی. کلوراید آیون اوله مرحله کې په فعاله توګه د دغه حجرو سایتوپلازم ته داسې داخليږي چې وروسته د کانالونو لومن ته داسې انتقالي او سوډیم په فعاله توګه د لومن څخه خارجيږي. په فعاله توګه دغه سوډیم د لومن څخه خارجيږي. د دغه تغییراتو په پایله کې په کانالیکولس کې د ځایونو کې چون منفي راځي او مثبت ترې وځي، نو د کانالیکول په منځ کې د دې تغییراتو په پایله کې منفي 40 تر منفي 80 ملي ولټه په اندازه یو منفي پوتنشل تولیدیږي او دغه منفي پوتنشل پر رامنځته کېدو سره د پوتاشیم آیون او یو کم مقدار سوډیم آیونونه په پاسیف ډول دلته د لومن ته کانالیکول لومن ته ډیفیوژن کوي. سایتوپلازم څخه کانالیکول ته د دې ډیفیوژن تر سره کیږي چې په پایله کې یو کم مقدار پوتاشیم کلوراید او سوډیم کلوراید د کانالیکول په لومن کې ترکیبیږي. دومره مرحله کې اوبه د دې حجراتو په سایتوپلازم کې تجزیه کیږي داسې په هایدروجن او هایدروکسیل باندې H او OH باندې. دغه تولید شوی H یا هایدروجن وروسته په فعاله توګه د حجرو نه د لومن ته افرازیږي چې دا یو فعال تبادلوي عمل په ترڅ کې کیږي چې د HK ATPase په واسطه ترسره کیږي، یعنی پوتاشیم وځي او هایدروجن ور ننوځي. د سوډیم پمپ په واسطه سوډیم په فعال ډول سره لومن څخه بیرته سایتوپلازم ته داسې وځي. سوډیم چې په دې توګه سوډیم او پوتاشیم د زیات مقدار آیونونه چې مخکې کانالیکول ته داخل شوي خپل ځای د هایدروجن آیون ته پرېږدي او یو قوي HCl یا هایدروکلوریک اسید محلول په کانالیکول دلته تولیدي، یعنی هایدروجن د کلوراید سره چې مخکې داخل شوی یو ځای کیږي.
دریمه مرحله کې اوبه د ازموسس د عمل په واسطه دلته تاسو ګورئ د ازموسس د عمل په واسطه د رقیق محیط نه غلیظ محیط ته حرکت کوي. اول حجرې ته ننوځي بیا کانالیکولې ته راځي او په دې ډول یو نهایي محلول چې په کانالیکولې کې جوړیږي 150 نه 160 ملي اکویولنت پر لیټر هایدروکلوریک اسید 15 ملي اکویولنت پر لیټر پوتاشیم کلوراید او یو کم مقدار سودیم کلوراید لرونکي دي. څلورم مرحله کې په آخره کې کم کاربن ډای اکساید چې دلته تولیدیږي په دې حجره کې دا د استقلاب په پایله کې تولیدیږي او یا د وین لارې د حجرې ته داخليږي. دا بیا دغه او اچ سره د کاربن ډای اکساید یو ځای کیږي، البته د کاربونیک انهایدریز انزایم تر اغیزې لاندې، او چې د دواړه سره یو ځای کیږي او په دې ډول سره دغسې بای کاربونیټ جوړوي چې دا بای کاربونیټ بیا وروسته ځي ایکسټرا سولر فلویډ ته او د کلوراید سره تبادله کیږي. د اچ سی ال په تولید کې د کاربن ډای اکساید د کیمیاوي تعامل ارزښت هغه وخت څرګندېږي چې کله کاربونیک انهایدریز انزایم اغیزې منع شي. د مثال په ډول اسیتازولاماید کولی شي په همدې میکانیزم سره په دې حجرو کې د اچ سی ال جوړښت منع کړي. دا د معدې د تیزاب جوړېدل. اوس د پیپسینوجن افراز او فعالېدل. څو ډوله پیپسینوجن چې یو له بل سره لږ توپیر لري د معدې د اساسي حجرو یا چیف سلز او میوکس نیکسل په واسطه افرازیږي. د پیپسینوجن د ټولو ډولونو دندې سره ورته دي. کله چې دغه انزایم افرازیږي وظیفوي فعالیت نه لري، مګر کله چې په معده کې د اچ سی ال یا مخکې فعال شوی پیپسین سره په تماس راشي په فعال شکل بدلیږي او پیپسین جوړوي. پیپسین یو قوي پروټیلایټیک انزایم دی چې په زیات اسیدي محیط کې یعنی 1.8 تر 3.15 پی ایچ کې قوي پروټیلایټیک فعالیت ترسره کولی شي او په 15 پی ایچ کې ضعیف پروټیلایټیک فعالیت لري چې وروسته په بیا لوړ پی ایچ کې په مکمله توګه غیر فعالېږي. په دې ډول اچ سی ال لکه د پیپسین په څیر د پروتیني موادو په هضم کې یو ضروري ماده شمیرل کیږي. له معدې څخه د نورو انزایمونو افراز دا عنوان دی. د معدې په افرازاتو کې یو کم مقدار نور انزایمونه هم شامل دي لکه ګاسټریک لایپیز، ګاسټریک امیلیز او جیلاټینیز. ګاسټریک لایپیز اصلا یو ټرایبوټرینیز دی. یو کم مقدار شحمي موادو باندې لکه ټرایبوټرین چې په کوچ کې یا بټر فیټ کې موجود دی عصبي تاثیر لري، مګر په نورو شحمیاتو باندې لایپولایټیک اغیزې نه لري. ګاسټریک امیلیز په نشایسته‌ایي موادو باندې سټارچز باندې ډیر کم هضمي اغیزې لري. جلاټینیز په پروټوګلایکن چې په غوښه یا میټ کې موجود دی هضمي اغیزې لري. انټرنسیک فکټور یا د داخلي فکټور افراز بل عنوان دی. انټرنسیک فکټور چې په اساسي توګه ایلیم کې د ویټامین بی 12 جذب ترسره کوي د جداري حجرو څخه د اچ سی ال په څنګ کې افرازیږي. کله چې اسید تولیدونکي حجرې تخریب شي، د مثال په ډول کرونیک ګاسټرایټس ناروغان نه یوازې اکلورهایدري اخته کیږي بلکې د هغې ترڅنګ په پرنیشس انیمیا چې د هډوکو په مغز کې د سرو کرویاتو د نه پخېدو یا فیلر آف مچوریشن له کبله منځته راځي هم مساوي. له معدې څخه د مخاط افراز. ډاکټر صاحبانو د معدې څخه مخاط هم افرازیږي او دغه د معدې چې دار چې کوم دی نو چې دغه شکل تاسو ته راشي متاسفانه چې دا شکل پیدا شي زه به تاسو ته تشریح کړم.
هم پیدا نه شو. نو د معدې څخه د مخاط افراز پرسبانو د معدې پایلوریک برخې غدوات د جوړښت نه نظره اوکساینټیک ګلینډ ته ورته دي چې په کم شمېر پیپټیک سل لري او پریټل حجرې پکې هیڅ موجود نه دي مګر د هغې په ځای میوکس سل چې د میوکس نیکسل په نامه هم یادیږي. دغه حجرې یو کم مقدار پیپسینوجن هم افرازوي مګر د دغه حجرو اساسي افراز د رقیق مخاط څخه عبارت دی چې د غذایي موادو ښویونکي حرکت یا لوبریکیټیف او همدارنګه د مختلفو انزایمونو د هضمي اغیزو په مقابل کې د معدې د داخلي جدار لپاره محافظوي دنده ترسره کوي. پرته له دې د معدې داخلي سطحه د معدې غدواتو په منځ کې د مخاطي حجرو د یو طبقې په واسطه اشغال شوې ده چې د سرفیس میوکس سل په نوم سره یادیږي. دغه حجرې یو زیات مقدار غلیظ او اډهیسیو یا لزوجي مخاط افرازوي چې د حلیدو وړتیا نه لري او د معدې داخلي جدار د یو پوښ په شکل پوښوي. دغه افراز شوي مخاط پڼواله د 1 ملي متر څخه زیات دی او په دې توګه د معدې په داخلي جدار کې نه یوازې ښویونکې وظیفه لري بلکې یو محافظوي پوښ هم جوړوي. د مخاط طبقه قلوي خاصیت هم لري چې په دې ډول د معدې لاندنۍ طبقې هیڅکله د معدې اسیدي افرازاتو او پروټیولایټیک انزایمونو سره مستقیم په تماس نه راځي. د غذایي موادو سره مخاطي طبقې تماس او یا د دې طبقې تخریش د میوکس سل د حجرو تنبیه سبب ګرځي او په نتیجه کې زیات مقدار غلیظ مخاط چې قلوي خاصیت لري افرازیږي. د معدې د افرازاتو کنټرول معدوي افراز د هورموني او عصبي میکانیزمونو په واسطه تنظیمیږي. اسیټایل کولین، ګسټرین او هیستامین نیورو ترانسمیټرونه او هورمونونه لومړی په افرازي حجرو کې د مخصوصو ریسپټورونو سره یوځای کیږي او وروسته دغه آخذې د افرازي مرحلو تنبیه سبب ګرځي. اسیټایل کولین په معدوي غدواتو کې ټول حجروي افرازات د HCl، پیپسینوجن او مخاطي افرازاتو په شمول تنبیه کوي. ګسټرین او هیسټامین یوازې په جداري یا پریټل حجراتو باندې تنبهي تاثیر لري او د اسید افراز ډیر زیاتوي مګر په نورو حجراتو باندې قوي تنبهي تاثیر نه لري. ځینې نور مواد لکه دوراني امینو اسیدونه، کافین او الکول هم په معدوي افرازاتو باندې اغیزې لري او هغه تنبیه کوي. دا اوس تاسې نننی درس خدای دې وکړي چې زده یې کړئ.